شیخ سادي د یو نواب میلمه شوی و. نواب ولا روټۍ وکړه، ډېره لویه روټۍ، نوابانو روټۍ خو خدای دې در باندې وخورئ، ډېره اعلی چې روټۍ وخوړه. نواب صاحب ورته وایي چې شیخ سادي څه مزه یې وه، نو دی ورته وایي چې های نان شیراز، زما د کلي روټۍ چې ده که نه د هغې ډېر لوی خوند. سبا نواب ورته بیا روټۍ وکړه، چې بیا یې وخوړه، ویل صاحب نن یې څه خوند و، نو دی بیا وایي های نان شیراز. نواب وی چې دا دی په شیراز کې څه خوري؟ نو په درېیمه ورځ چې په نواب کې څومره زور و، نو آی تمام کړو چې روټۍ وخوړی شو. صاحب نن خو بیا څه خوند و، دی بیا وایي های نان شیراز. نواب دې بیړۍ غرکشه چې دا دی په شیراز کې څه خوري؟ زما بنیاد وته چرته مړزان او چرګان او ایله او اوسۍ دا ټول مې راټول کو. دی وایي های نان زه چې زه کله شیراز ته رالم د ته کور او کلی به ګورم چې دا دی هلته څه خوري. څه زمانه پس نواب راغی شیراز ته، تپوس یې وکړه چې دلته د شیخ سادي کومه بنګله ده. خلقو ورته ویل صاحب د هغه خو بنګلې بنګلې نشته، هغه پټي کې یو جونګړه غوندې ده، دې کې اوسېږي. جونګړه کې ورغی، دروازه کې ودرېده، د وښو جونګړه ده، دروازه کې आवाज وکړو چې سادیا شیرازیا نامد بسا. ورته نواب صاحب تا څه ووې؟ پلار مې کور کې نشته، هغه الفاظ بیا ووایه چې زه جواب درکړم. وړه لورې ورته ویم به ووې چې سادیا شیرازیا نامد بساست. نامه یې بسته چې سړی اورېدی، کور یې د لیدو نه دی. ماشومه ورته څه وایي؟ وایي پلار مې نشته، خو د دې خبرې جواب واوره. نواب صاحب قافله رفتن د ماهم مې رویم، قافله رفتن د ماهم مې رویم، از برای چند روزی خانه بس. ورته نواب صاحبا دنیا ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو، د یو څو ورځو اوسېدو دپاره دغه جونګړه بس ده. نواب په ژړا شو، ورته وایي بچیه ته لږ بیا ووایه. ورته وایي قافله رفتل د ماهم مې رویم، از برای چند روزی خانه بس. نواب صاحب دنیا ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو، د یو څو ورځو اوسېدو دپاره دغه جونګړه بس ده. نواب ورته وایي ما ته د یو لوی را یاد راتازک ابراهیم ابن ادهم ډېر لوی بادشاه و، نیمه شپه ده په پالنګ کې په خپل محل کې پروت دی، یو سړی پاس ګرځي په کوټه. ابراهیم ابن ادهم आवाज کې څوک وی صاحب غویانو والا ما غوی رانه ورک. ورته د خدای بنده دا د بادشاہ محل دی، دلته سړی نشي راننوتی، غوی کوم ځای راغو؟ بیا غوی پاس په کوټه کې. ورته ښه دا د بادشاہ محل ته سړی نشي راتلی؟ وی نه. وی غویان هم نشي راتلی؟ وی نه. نو که دې محل ته غوی نشي راتلی او سړی نشي راتلی،
کنه جی دومره لویه پابندي ده او ما ته وایي چې دلته غویان لټې نو تم پروت په پالنګ کې اواز کوي چې زه خدای لټوم نو خدای په پالنګونو کې چاته نه ملایي بادشاہ وی خوا ټوله شپه یې ویښه تېره سحر دربار ته راغی ناست دی پریشان دی دماغ امغه سره چې د شپې د غویانو والا په شکل کې راغلی او سهار د اوښانو والا په شکل کې راغلی او تر ګرځي سینتري ته تپوس کوي چې څه ګورې وی جي اوښ رانه ورک خدای بنده ته بادشاه ناست دی وزیران دي دربار لګېدلی ده دلته اوښان لټې وځه ابراهیم ابن ادم دننه واورېد ویل علیا دننه یې راولئ وی نیو دننه یې پېښ وی څه لټې کاکا وی صاحب اوښ رانه ورک وی کاکا تا سسری خو نه دی چې اوښان پکې راځي وی جي معافي غواړم سهار سکولی شي دا په کولو غوږونه اوري دا زما دا هلکان یې اوري دا دغه سرونه هم چې پرېښي دي لیډي ډیانې شرمېدلی ملک شو زمون پرتګیستلی مخ شو زمون ښځې او سړي ټول په شرمونو شرم سړی چې سهار راپاسي وایي خدای دا څه بد دې را سره کړي دي چې ښځه وی ډېر بخوي سړی چې په میک اپ شروع وکړي ښځه غریبه لس میلم تلي چې د ده میک اپ نه خلاص دا ملک تباه دی دا ملک د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ پاکستان ټول عمر د پیرنګیانو جوکر ملک پاتې شوی جوکر تاسو خپل تهذیب نشته د انګریزانو سرونه به ګورئ نو هغسې سر به جوړوئ د انګریزانو جامې به ګورئ نو هغسې جامې به اغوندئ د هغې غوندې پتلون به اغوندئ د هغې غوندې بوټ شرټ به اغوندئ خدای په قهر اخته قوم تاسو خپل تهذیب نشته ستاسو لباس نشته د سر ویښته په تاسو کې فیشن نشته پیغمبر درې قسمه سر پرېښی دی وفراو لماو جمعه درې قسمه غوږونو تر نیمه د غوږونو تر پیسکو او تر اوږو زلف والضحا والليل اذا سجى والضحا قسم دی زما اے محمد استا پدی خیستا مخبان لے واللیل اذا سجا اوستا پدی تور زلفو چپوگوی خوری کی او تورش پا جوڑ کی یو کلی کی دا ویلیو چیز بیا لارم دا کلی امام ویلیو دا چرتا تفسیرونو کی نشت تفسیرونو کی دا نشت اوس مليانو نمبر خو بو یوړو چې ګوره د اردو تفسیر به ورته د مولا په لاس کې چې د اردو تفسیر وګورئ د 60 نہیں سے اور میګ ولتا هو مولا د اردو تفسیر سره څه کار کپارجی نه پوهېږي تاړو مولا نه خره ورته والی چې پټو ته سره چلا تاسو پوه شئ په خبره باندې چې مولای داغه په ډیکس باندې به د عربي تفسیر پروت اردو تفسیر بتوالی گوری والضحا واللیل اذا سجا دا ترجمه چې ما وکړه دا چا کړې دا علامه علوسی کړې ده روح المعانی کې وګورئ د دې صورت په ضمن والضحا ومن الناس من فسر بوجه النبي والليل اذا سجى اي بشعر النبي صلى الله عليه وسلم زما عزیزان
ابراهیم ابن ادم ته وایي زه معافي غواړم څه عرض کولی شم؟ زه چې وایه وی دې دربار کې تا نه مخکې څوک و؟ وی زما پلار. وی هغه نه مخکې څوک و؟ وی زما نیکه و. وی اوس څوک دی؟ وی زه یم. وی تا نه بعد پته نه لګي که زما زوی و خو وبکیني بل چا ته به لاړ. وی نو سری څه ته وایي؟ د سری تعریف وکړه. سری وایي دې ته چې زاړه مسافر ته لاړ شي او نوي وله راشي. نیکه دې لاړو پلار دې راغی، پلار دې لاړو ته راغلی، ته به هم ته نن سبا کې لاړ شي بل به وله راشي. دا سری دی، دا دربار نه دی، دا سری دی. او بادشاہ بند کئی دربار. ولې صاحب بند کی بس پړه می تیار شو. دربار بند شو چې بادشاہ کور تلاړو سګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده نوکره. خیال کوي چې زه بادشاہ یم او وینځې څنګه دا جرأت وکړو چې د بادشاہ په پالنګ کې سملاست. نو لخته راواغسته او یو څو لختې وواله او وینځه چې راپاڅېده ډېرې وخندل، بیا یې وجړل. بادشاہ د لاس نه ونیوه چې اوخو دې جړل ځکه چې ما ووهلې، نو دا ودې خندل ولې؟ بادشاہ تا خپل کارو کو ما خپل کارو کو زه خپل کار کوه. زه وینا حل به ورته بس تا وهلم ما وخندل زما خپله خوښه زه لار لنډوه. پخوا به غلامانو بادشاہ سره آکړ کې خبرې کولی شو. نن مونږ په دې اخبارونو کې به تاسو ګورئ چېرته دا وزیر په دوره تللی که او چاله څه ورکوي نو دا ګیرې والا ورته ولاړي نو هغه ته ګوري نو هغه ورته هسې خله چینګه نیولې ده. هلکه خوله راټوله که خوله دې د مرګ په ناره بند شه هغه لا درته کتلي نه دي که درته یې وکته نو خوله چینګه که څه به وی چاله ورشم چې وجاړم چاله ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم چاته وی ویل زاده بادشاہ ته وی ځه کار کوه. وینا بچیا حل بوي ورتلو بادشاہ د ډېرې زمانې نه مې دارمانو په زړه کې چې دا پالنګ دا ډبل بیډ چې بادشاہ پکې سر نګون پروت وي او د بېغمۍ خوبونه پکې کوي چې د دې مزه به څنګه وي. د ډېرې مودې نه مې دارمانو نن مې هغه ارمان ووتو مزه مې د پالنګ واغستا زړه مې خوشحال شو ځکه مې وخندل. ویل نو دا ودې جړل ولې؟ ویل بادشاہ او مې جړل ځکه چې په دې پالنګ کې ما 10 منټه تیر کړه. په دې پالنګ کې ما 10 منټه تیر کړه ماله خو دومره سزا ملاو شوه. اے خدای چې څوک شپه او ورځ پکې پراته وي چې هغوی له به څومره سزا ورکوي. الله وینځه ده بادشاہ له هغه خبره وکړه چې په زړه کې ورته درد او به کوي چېرته او به کوي. تسبیح خو آسان شی دی، ګیره پرې خولم آسان کار دی، ټنډی په سب سره مګل مګل چې تور داغ پې جوړ شي دا هم آسان کار دی. ګران کار څه دی؟
ګران کار تسبیح پلاس کې په جمعات کې کېناستل خو خوند کوي تسبیح پلاس کې په جمعات کې کېناستل خو خوند کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي دا ډېر ګران حق ویل او بیا هغه چاته حق ویل چې دا ځای دی وږي د دې ځای د وهنو یری پکې هغه ته حق ویل دا ډېر ګران پیر جوړېدل خو ډېر آسان کار دی خو یو کوټنۍ کې کېنه او خلق به وایي چې دا پیر صاحب بېګا د شپې اندام پروت او صاحب د دې کوټې نه پیریان هم ولتله او راتله نو دا بیا دومره جاهل قوم هغه بې لکۍ دي چې دا به نه ګوري نه غوږ او نه سپېږمې خو روان دی تاسو پوه شوئ